عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمزه فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. تیر جماع موږ دا بحث کړو چې ژوندو خلقو له پکار دي چې هغې د مړي د ثابت قدمۍ دپاره دعا وکړي او دې وجې نه دا توارثن تواتر سره یو منقول عمل دی چې خلق دفن ته ایساري اول ته کې بیا صدواز و نصیحت خبرې کېدی شي او هغې پسې بیا یو دعا کولی شي. دا عمل توارثن چې کوم منقول دی نو دا درست دی، جایز دی او د مړي د فایدې او د بهترۍ عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ترغیب هم ورکړی دی چې جنازه کې کم کسان شرکت کوي نو هغې ته به پوره اجر هغې ملاویږي چې هغې د دفن نه وروستو دعا کې شریک شي. یو انسان که جنازه وکړي نو دی نیم ثواب راوړي او که دفن پورې ایثار شي او دفن نه وروستو د مړي د بخښنې سوال وکړي نو الله دله دوه اجر ورکوي. دیکھیں حکمت هم دغه دی چې دا مړي سره یو احسان دی، یو بهتري د هغه سره ژوندي دپاره دا کار نشي کولی. دغه وجه وه چې صحابه کرامو عمل نه دا ثابت ده چې هغوی به د مړي د قبر خوا کې ایسارېدل او د هغه د ثابت قدمۍ دعاګانې به یې کولې. بعض روایتونو کې داسې هم شته دی اگر چې د هغې اسنادي حیثیت لږ کمزوری دی لیکن د نبي صلی الله علیه وسلم د عام عادت مطابق دی. په دې وجه که هغه بیان کړي شي هغه عمل نو شاید چې څه ډېره غلطه نه وي. سیدنا عبدالله ابن عمر بن العاص رضی الله عنه چې کله وفات کېدو د هغې وصیت دا کړو چې زما د مرګ نه وروستو د دفن نه وروستو زما د قبر خوا کې دومره ایثار شي، دومره وخت پورې ایثار شي چې پای کې یو اوښ حلال کړی شي او د هغې غوښه تقسیم کړی شي او ما دپاره دعا کوئ دې دپاره چې زه ستاسو د دعاګانو نه څه انس حاصل کړم. بعض خلق چې هغې دا حدیث په خپل ځای کې نه ږدي هغې ته خامخا دا استدلال کوي چې مړي اوري. دلته هغه بحث نشته دی مړی اوري که نه اوري. اصل کې د ژوندي د دعا مړي باندې اثر وي او دا یو داسې دعا ده چې د مړي نه څه توقع خو نشته دی چې به ماله څه بدل راکړي نو په دې وجه اخلاص پکې ډېري او دا طریقه ده چې انسان اخلاص سره کومه دعا وغواړي نو الله قبلي هغه نو په دې وجه د مړي په باره کې کړی شوې دعا چونکه مقبول لازمن په دې وجه مړی د هغې فایده باندې فوري طور پوهېږي. د
دین دا اورېدو سره څه کار شته دی او نه د سماع موتا سره څه کار شته دی. دا اصل کې د دعا یو اثر دی. مړي دپاره دا دعا کولی شي. د هغې دپاره دا حدیث مبارک ما لوستلی دی د سیدنا ابو سلمہ رضی الله عنه په باره کې د هغې د بیبي د سیده ام سلمہ حدیث. هغه ام سلمہ چې کله د هغې خاوند وفات شو، عدت یې پوره شو، بیا نبی صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کړی دی. دا ام سلمہ دا ام المؤمنین دا رضی الله تعالی عنها. اصل دارا چې د انسان د آخرت د جن ابتدا د قبر نه کېږي، څنګه چې د انسان د دنیایي جن د ابتدا د مور د خېټې نه کېږي، نو دارنګې د انسان د آخرت د جن د ابتدا د قبر نه کېږي. الله رب العزت انسان چې دنیا ته راولي نو سمودی خېټه کې ساتي، او چې کله آخرت ته بوځي نو سمودی قبر کې ساتي. دې دواړو کې یو مماثلت شته دی. هغه دا دی چې په قبر کې هم د ده اختیار نه وي او په خېټه کې هم د ماشوم اختیار نه وي. دی مجبور و مقهوري، څنګه چې الله غواړي اوس هغه شان به کېږي. دا جدا وه چې دنیا کې انسان ته اختیار شته دی، صاحب اراده دی، او د هغې ارادو په بنیاد باندې الله د اعمالو بدل ورکوي. انما الاعمال بالنیات مقصد دغه دی. نو بهرکې د آخرت جون شروع کېږي د قبر نه. دا چونکې لومبنی منزل دی، لومبنی پوړی ده. په دې وجه سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله به د مقبرې خوا کې تېرېده نو ژړل وی حتی تبل لحیته، تر دې پورې چې ږیره به یې لونده شوه. دا صحیح حدیث دی، صحیح بخاري حدیث دی. دومره د هغې احساس هغه غالب و دې باره کې. د آخرت احساس چې په چا غالب وي د هغې حالت وي دغه. چا به ورته وویل چې که ستا مخکې د مرګ تذکره کېږي نو ته دومره نه ژاړې، او چې کله قبر ووینې تاله ژړا درځي. هغه یو وجه دا ده چې دا منزل لومبنی د منازلو د آخرت نه. اوس زمونږ احساس او د صحابه کرامو احساس کې څومره فرق دی. موږ قبرونو کې ګرځو، پروا نه وي. قبر د پاسه لوبې کوو، پروا نه وي. ساري سرو مقبره کې پایم، پروا نه وي. زموږ حالت خو ډېر بدل شوی دی. خلک وایي صحابه کرامو کې څه کمال و، ای کې ډېر کمال و. الله چې هغې د مسلمانانو د عقیدې او د عمل معیار ګرځو، او دا آواز یې کو چې آمنو کما آمن الناس، او فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. او کله یې فرمایل چې واتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم. د هغې وجه هم صرف او صرف دغه وه چې د هغې ایمان شعوري ایمان و. هغې د اسلام کارونه په دې بنیاد نه کول چې زمونږ باره کې به خلق څه وایي. هغې یو نیکۍ ته چې راتلل نو په دې بنیاد نه راتلل چې خلق به مونږ ته کم مشکلات پیدا کوي. د دې دور د مسلمان د ټول نه لوی مصیبت دا دی چې دی نه الله رضا کوي او نه د هغه د رسول د رضا کولو خیال ساتي. بس صرف دا وایي چې خلق به څه وایي. یعنی گویا کې دی د خپل عمل جواب رب له نه ورکوي، خلقو له ورکوي. دغه فرق دی په شعوري ایمان او په لا شعوري غیر شعوري ایمان کې. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی زما خاون ابو سلمہ چې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. دا غلی دللا وقد شق بصره،
حال دای دا غسترګې واضح پاتې شوی وي کولو پاتې شوی وي یعنی انسان مړ شوی لیکن کم کسان چې حاضر دي داغي خو یا خیال نه دی یا پوه نه دي په دې باندې یا بې حوصلې شوي دومره دي چې مړي له ګوتې نشي وړی د دې زمانې خلک خو مړی ډېر عجیب و غریب شی ګڼي اوس هم اکثر ځایونو کې مونږ وینو چې کله یو ځای نه جنازه ځي نو بعضې ماشومان بعضې لوی خلک دی نه پټېږي کله وي سوری را باندې کېږي پته نه لګي دا د کوم ځای نه د هندوانو عقیدې خلکو جوړې کړي د دې معاشرې یو مسلمان فرد وفات شوی دی نو پس د مرګ د هغه قیمت ټولې کم شو د هغه قیمت کمېدل نه دي پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې لاړ نو اغمزه د هغه سترګې بندې کړې دا طریقه چې ته ووینې دا کار غلط دی خپل لاس نه کار واخله جنګ نه دی مطلب دلته د هغه سترګې پټې کړې چې کله یې پټې کړې نو فصیح ناس من اهله دا خلک پوه نه وصل کې دې ته دا تجربه نه وه چې انسان څنګه مري ځکه دغې نه وروستو چې کله سترګې پټې شوې نو هغې پوه شو چې هو دی خو مړ دی نو هغې څه چغې ووالې سیاحت یې وکړو سواد سره دا طریقه ده چې انسان د دین د بعضې څیزونو نه بې خبره وي نو هغه د بې عملۍ شکار شي مطلوب عمل چې کوم الله او رسول ته وي هغه پاتې شي د غم په وخت کې چغې وهل دا عمل غیر مطلوب دی دا د ګناه عمل دی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر چغې مغې مه وهئ او ځان ته خیرې مه کوئ څوک مړ شي نو هر څوک وایي مونږ تباه شو او کله یو چا ته خیرې کوي کله بل چا ته خیرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې مه کوئ خیرې مه کوئ فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون ځکه چې ملائک په هغې چیز آمین وایي کوم چې تاسو وایئ تاسو چې کومې خبره کوئ ملائک په هغې آمین وایي دلته یو بنیادی خبر راز د کول پکار دی د بعضې عالمانو طریقه دا ده ایته خو عالمان ویلم زما په نیز ګناه دی خو بار کې ځان ته وایي عالمان نو موږ ورته ووایو دا حدیث دلیل کې پیش کړي چې دې نه معلومیږي دا چې دعا به په چغه کې نو ملائک به پې آمین وایي دا ښکلی دلیل دی یعنی دی په دې نه پوهېږي چې د حدیث د څه دپاره دا بیان کړی شوی آیا دا د دې لپاره بیان کړی شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دعا کولو طریقه ښیي نس چې کوم دی نس نون سواد د هغې شرعي تعریف دا دی چې ما سیق الکلام لاجله چاکو اصول شاشي نور الانوار یا حسامی ویلی دا پکې د نس تعریف دی نس منی هغه یو څیز سیق الکلام لاجله چې د هغې دپاره کلام بیان کړي شوي آیا دې نس کې دا دي دې ته کشید وی خلق غلط استدلال دا غلط استدلال دی چې دا مطلب وی بالفرض نو قرآن کریم دا ولې فرمایي چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دا خو بیا متضاد خبرې شوې چې قرآن مجید هم وحی ده او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث هم وحی دي نو دا الله په دوو وحیو کې اختلاف وي تضاد وي پکې دا د لیونو کاري خامخا د الله رب العزت احکام د یو بل متضاد کوي ما حدیث دې لپاره نه چلول شوی چې په دې کې موږ ته دعا طریقه یا آداب وښیي نبی صلی الله علیه وسلم صرف دا فرمایل چې کله کله تاسو د غم په موقع کې خیرې کوئ ځان ته یو تا بل ته نو داسې مه کوئ ځکه ملائک پرې خیرو آمین وایي
د کوي دا خو نه وایي چې تاسو دعا په چغو کې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کوي. اللهم اغفر لأبي سلمہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل ملګرو سره ډېر محبت دی، مینه ده. دا فرمایي یا الله ابو سلمہ وبخښه. تم ویلې شي د چا باره کې دعا کولې شي چې یا الله فلانه وبخښه. ورفع درجته فی المهدیین. کم خلق چې هدایت یافته دي، نیکان خلق دی، جنتیان دي، نو ته پای کې د ابو سلمہ درجه اوچته کې. دعا الفاظ او طریقه خلق پیغمبر زدګي څومره جامع دعا کوي. واخلف فی عاقبی فی الغابرین. او یا الله داغه چې کوم عاقب دې نسل هغه ډېرې مودې پورې ژوند دی او ساته او داغه خلیفګان پکې پیدا کړي، خلفاء پیدا کړي چې داغه پشان نیک عمل صالح وي، دین نواقفی، دین له قربانی ورکوونکی. واغفر لنا ولو رب العالمین. یا الله مونږ وبخې، یا الله هغه وبخې ته رب العالمین. دا مخکې دعا وه او دا آخر کې رب العالمین. دا الله یو صفت ذکر کړی دی، دا بطور وسیله دی. دا الله نه سوال کولو طریقه دا ده چې لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله اسماء حسنا دی، تاسو دا غي اسماء حسنا په وسیله باندې دا الله نه سوال کوئ. دا طریقه دا نه. زمون خلق التکیم د ځان طریقه جوړي، یو عجیبه اصول جوړ شوي دي، طریقه جوړه شوې ده. خلق چې هغه دین نه واقف نه دی، خلق هغې ته جمع شي او ورته ووایي زما فلانی کار نه کېږي، څه وظیفه راته وښیه. نه ورته وي یو زلزله وایه چې یا رحمان یا رحمان یا رحمان. که ته 200 ځله پوهېږې چې دا ذکر ثابت نه دی، داسې به وایې چې یا رحمان په ما رحم وکړې. خدای داسې نه وایي. تا ته به وایي ولې قرآن کې نه یې لیکلي وی، قرآن خدا لیکلي دي که نه چې فدعوه بها. الله نه دعا وکړئ بها منې د دې نومونو په وسیله. نمونه بیان کنا الله ته هغه وسیله کې پیش کړه چې یا الله ته رحمان په ما رحم وکړې، یا الله ته رازق مال رزق راکړې، یا الله ته اولاد ورکوونکې مال اولاد راکړې، یا الله ته محبت کوونکې د خلق زړونو کې زما محبت پیدا کړې. دا طریقه ده. خلق نوم د الله وایي او طریقه هغې له د ځان نه جوړه کړي، دا بدعت دی. دا بدعات ډېر راځي. اکثر بیشتر مونږ ته خلق وایي ما دپاره استخاره وکړه، اخباراتو کې هم راځي ستا دپاره څنګه استخاره وکړه، پیسې اخلي پې خلک چې ما استخاره وکړه غلطه شوه ټیک شوه. د دین نه چې سړی نه وي واقف دا قسمه بکواس کوي. استخاره مې د الله نه د خیر طلب کول. ته یو کار کول غواړې لیکن ستا زړه کې شک دی چې دا کار به ما دپاره مفید وي که غیر مفید دی. شک دی. نو ته به داسې وکړې چې ته یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا د الله نه دعا وکړه چې یا الله ستا نه د خیر طلب کوم، ځکه ته د خیر مالک یې، او یا الله ته د قدرت مالک یې. ستا نه سوا بل څوک نه د خیر مالک ستا نه د قدرت. که دا کار زما دپاره بهتري نو دا ما دپاره جاري وساتې، مال یې راکړي. او که دا کار زما دپاره د شر وي، د نقصان وي، یا الله ما نه یې واړی او ما د دې نه واړی، او بیا ما په دې باندې رضا کړي. دا دعا ده. ځلم شه کار پسې بس روان شه. تا ځان الله ته وسپاره، د الله د خیر طلب وکړو. اوس که ستا دپاره بهتري الله به درکړي او که نه وي بهتر نه به درکوي. اوس خامخا خلک دروغ وي، دی به خوب ویني، خوب بداسي او خوب بداسي، دا او دروغ وي. د دین کوم کتاب کې دا لیکلي چې خوب به ویني؟
اس حدیث کی داری ہے جو خوب ویني اتفاقی طور چا به خوب لیدلی هغه نه اوس کیسه جوړه شو دین په دې بدعاتو مو برباد ہے د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې استخاره یوازې د شپې نه دروازه کارونو کې هم چې کله غیر روانېدل نوم دغه دعا به وکړه چې اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک اللهم ان کان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری پورا دعا به وکړه بیا ورته روان وو ادا هی چرته ندی شوی چې دا خوب پته وای خدای کې خلکو مسنون طریقه کې بدعت ور داخل کو دوی بدعو کو چې پبلی گئی ناغبل سړی ظالم پیسو علی هغه پیسې اخلي په دې خلکو نه دا هغه کسب جوړ شوی دوست بشمیره دا علم جامه کې د پیره پجامه کې خلق لګیا دا کاروبار کوي عوام په نزان پوي ان څوک تپوس کوي چې راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا چیو کی نو الله تزان سپاری او دا الله نوم وسیله کې پیش کی رب العالمین بیا پای پسې دعا کی چې اللهم افسح له فی قبره دا جمله ده کې مې د پاک ما حدیث ولو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انسان چې کله قبر کې خو دې شي نظم کې به راجوخت شي ادا ګوت یو بلکې دا سوټوم بلې وی فرمایل حتا تختلف اضلاع د دې مړي پخته یو بلکې ور داخل شي د مؤمن د پاره راغو دغه حرکت مؤمن د پاره می خدای حیثیت د چاپی کولی او د غیر مؤمن د پاره دغه حیثیت د عذابی کیفیت کې فرق وي ما وسکه دغه شانته حالت کیږي نو باید چې خلق د مړي د پاره د دعا انتظام وکي او اخلاص سره دعا وکي اللهم مفتح له فی قبره ونور له فیه یا الله د قبر کې فسحت پیدا کې ارت بیرت کې د قبر ونور له فیه او یا الله د قبر کې نور پیدا کې رڼا پیدا کې تاسو جامع دعا ده د مړي د وفات نرستو دو خبرې بنیادی طور پکار دي یو دا چې د مړي د بخښنې سوال له وکړي شي هغه هر وخت کې دي شي لیکن پای کې دا زمونږ چې کوم رواج دی دفن لا نه شوی جمعات کې چې خلک سلام وکړي نو یو سوال وکړي आवाज وکړي چې خدای وبخښه دعا وکړي دل رواج ورکول نه دی مناسب هر سړی له پکار راځي چې مړي ته خپل دعا کې دا خبره خو کی دعا وکړي خامخا خلق دې طرف ته توجه متوجه کول دا غیر مناسب حرکت دی یعنی ثبوت شریعت کې ندی نشته دا به ثبوت عمل له نبی صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې څومره چکلې دا کومه دعا چې ما ولستا په دې کې خدای نه وی چې صحابه ته وی لاس پور دغه خو دعا ځان له وکړه بس تو دمړي دعا دا خدای ضروری لیکن دا کیفیت کوم چې زمون رواج جوړ شوی دا نادرست غلط دویم د مړي وارث لا تعزیت کولی دا ځان له مسله ده تعزیت تسلیت وي هغه نام دې علاقه کې او رواج جوړ شوی دی شل کسان کور شي بل فرض اول خدای یاد ساته چې شریعت کې دا چرته نشته دی چې کم خلق دعا لرازی تعزیت لرازی نو موږ دې ته بالغتونه کیږو دا شریعت کې نشته هغه تعزیه لرازی یو سړی چې هغه د مړي لپاره د ژوندو لپاره بالغتونه جمع کولی شي نو مطلب دا دی هر څه کولی شي دله خو دې وخت کې تسلی ورکول پکار دي تعزیه باندې تسلی ورکول خدا رواج خو نادرست دی کوم دې عمل کې رواج دی
یو عمل دا شته چې خلک د مړي کور واله څه چای ورکوي روټۍ ورکوي دا ډېر ښه عمل دی بهتر عمل دی لیکن مونږ پای کې د اسراف شکار شوي یو لکه یو کور کې بالفرض 3 کسان دي یو ترماس چای باندې د هغې سهار کار کېږي او یو ترماس باندې ماسپښین کار کېږي زمونږ علاقه کې هغه ته به 15 ترماسونه په یو ټایم جمع شي نو ایسے کی بیا ساویز کی گا اسراف نہ قرآن منع کر لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین اسراف مکے اللہ مسرفین نہ خوخی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یو سڑے چے اسراف کی دار شیطان روڑ دے دیر سے سسٹم دا سے پکار دے مامخ کے ویلو سو انتظام دا سے پکار دے چې یو مشر د دې انتظام پلاس کې واخلي چې دا څومره حاضرین دي او د څومره کسانو له چای پکار دا مقصد نه چې امداد دې ونه کړی شي امداد دې وکړی شي لیکن دا طریقه غلط ده اگر روټۍ اکثر و بیشتر څاروي خوري موږ وینو په خپلو سترګو باندې چې اکثر خلک پرېږدي چېرته دا اسراف دی ګناه دی پکار رایي چې دا یو صحیح طریقې باندې وکړی شي چې څومره کسان حاضر دي څومره کسان ته د خوراک ضرورت دی اسکاک ضرورت دی هغه انتظام دی وکړي شي نمبر دی کېښودی شي دې لپاره بې شمېره طریقې کېدی شي دویم د تعزیې چې کوم زمونږ طریقه ده هغه هم غیر شرعي ده زمونږ طریقه دا چې که 100 کسان یو ځای راشي که نو 100 واړه به دعا کوي دې لپاره چې د مړي مالک ته پته ولګېږي چې فلانی راغلی و دا د اخلاص خلاف یو کس د بېشک دعاو کی سړی به وایي چې دودي خو هلته کې هم د تعزیې خیال نشي ساتلی تعزیه دې ته وایي چې موږ د مړي وارث له تسلي ورکړو هغه ته په دې خبره باندې پوهېږو چې الله رب العزت هغه دې تعالی صبر درکړي الله یې تعالی برداشت درکړي الله دې ستا مړی وبخي په دقه 3 الفاظ کافي دي دې کې شریعت کې نه د لاس پورته کولو ذکر شته او نه پکې د بیا دعا کولو ذکر شته دې علاقه کې څومره خلق چې کوم دی علما هغه ځان ته دیوبندیان وایي علماء دیوبند وایي ځان د علماء دیوبند چې تاسو هر فتاوه راخلئ که هغه فتاوه د عالم دیوبند دي که هغه د مولانا اشرف علي تانوي فتاوه وي که هغه د مفتي کفایت الله رحمه الله فتاوه وي که هغه د رشید احمد لدھیانوي فتاوه وي خو چې یو سړی دیوبندي او د هغه فتاوه تاسو وګورئ نه وایي چې دا بدعت دی دا کوم چې زمونږ ملک کې رواج دی تعزیت دا بدعت دی بدعت دا مطلب چې نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې دا طریقه نه وه د صحابه کرامو زمانه کې دا طریقه نه وه دوه خبرې ډېرې ضروري دي د مړي جنازه کې شرکت او دویم د هغه د دعا ته ایثارېدل د دفن نه وروستو او یې کې ښه اخلاص سره دعا کول دا دوه بنیادي خبرې د سنت د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي پاتې شو تعزیه نو تعزیه په 3 ورځې کې دنه کول پکار دي لیکن د هغې دا طریقه نه دا کوم چې زموږ علاقه کې ده د هغې طریقه د مړي وارث له تسلي ورکول دي د یو شرعي څیز نه خامخا رواج جوړول دا غیر مناسب کار دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين